دغه خلق دا مطلب دا دی چې په هغه اقرار باندې کلک پاتې شو. کوم خلق چې په دنیا کې د دغه اقرار نه روګردانی وکړه، یا خو کافر راله کافر دنیا نه لاړه، منافق راله منافق دنیا نه لاړه، او یادار چې مؤمنان دنیا ته راله او اخر خاتمه تباہ و برباد شو، دنیا نه لاړه، لہذا دی په خپل اقرار باندې قائم پاتې نشو. اوس کوم خلکو چې هلته ویلي چې رب زمون الله دی، دنیا ته راله په الله الله ویلو کې خپله زندگی تیره کړه، دی استقامت نه کار واغست. الله د هغه خلکو صفت کوي، د هغې شان بیانوي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بېشکه کوم خلکو چې ووایي چې رب زمون الله دی، بیا په دې باندې دایما قایم پاتې شو. تتنزل علیهم الملائکة، الله رب الجلال فرمایي په دوی باندې فرشتي داسې وینا کولو سره نازلېږي، په دوی باندې فرشتي داسې وینا کولو سره نازلېږي چې الله تخافوا ولا تحزنوا، چې یریږئ هم او غمجن کیږئ هم. الله تخافوا ولا تحزنوا، یریږئ اما او غمجن کیږئ اما. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او په هغه جنت سره زیرم واخلئ د مرګ د راتلو نه په ایډوانس کې. مرګ لا نه دی راغلی، لا دنیا کې ژوندي دي، لیکن د ځنکدن د شروع کېدو نه وړاندې الله پاک ورباندې فرشتي نازلي او ورته فرمایي چې الله تخافوا ولا تحزنوا، یریږئ اما غمجن کیږئ اما. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او په هغه جنت سره زیر او بشارت واخلئ د کوم چې تاسو سره وعده کړی شوی وه. یاره چې ځنکدن دې لا نه شروع او د شروع کېدو والی یو فرشتي راشي او درته وایي یریږم او غمجن کېږئ اما او زیر یې په جنت سره واخله، بیا دا مرګ چې ستا په دې وجود را شروع شي دا ځنکدن، دغه وخت کې به ته خوشحاله یې که خفه به یې؟ خوشحاله به یې. علامہ اقبال مرحوم دا نقشه پیش کوي، علامہ اقبال نقشه پیش کوي، فرمائی نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرگایت تبسم بر لب اوس. تا تزد مومن مسلمان نخا خیم، بس دے نخا دا چی کلم دل مرگ رازی. مرگ دیر زبردست شے دے، دیر زورور شے دے، دیر خطرناک شے دے، لیکن د دې مومن مسلمان په شونډو به د مرګ په وخت کې مسکا ښکاري وي، مسکا به پې شروع وي، په شونډو به یې مسکا شروع وي. نشان مرد مومن باتو گویم، چو مرگایت تبسم بر لب اوس، د ده په شونډو به مسکا تاری وي. ځکه چې فرشتي راشي او هغه ورته وایي چې یریږئ یم او غمجن کېږئ یم او د جنت زیری یم واخلئ، دوی ورته ورکړی شي په وخت د ځنکدن کې، نو د ده په شونډو باندې مسکا تاری وي. کوم خلک چې ازلي بدبخته دي، هغوی له چې فرشتې راشي ورته وایي درنګ سات له ستا مرګ را روان دی او ته به جهنم ته ځې، دوزخ ته به ځې. خو د جبرائیل علیه السلام په دې ښي وزر باندې د جنت نقشه جوړه ده او په دې ګس وزر مبارک کې د جهنم نقشه جوړه ده. نو چې کله دا مؤمن مسلمان وفات کیږي نو جبرائیل علیه السلام ورته خپل وزر وغوړوي او ورته وایي چې اوس د سترګې پټې شي دې ځای ته به ورځې. او چې کله یو کافر او منافق اعتقادي دنیا نه ځي نو هغه ته ګس وزر مبارک وغوړوي او ورته وایي درنګ سات پس به دې ځای ته ورځې. نو دی بیا کله دا مخ داسې اړي او کله داسې اړي، کله داسې اړي او کله موږ وایو پلار ته نشي کتی او مور ته نشي کتی، دا هغه د دوزخ نقشې ته نشي کتی. په خبره ورسېد.
اوس دغه بختور خلق چې ورته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا، یریږئ اما او غمجن کیږئ اما، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او په هغه جنت سره زیری واخلئ چې د کوم تاسو سره دنیا کې وعده کړی شوی وه. خو ګورئ یو عظیمه نکته پکې ده، دا لږه تاسو مخکې حل ورته وایي الله تخافوا ولا تحزنوا، یریږئ اما او غمجن کیږئ اما. دا یره هغې ته وایي خوف، چې کله د انسان په خپل بدن باندې راشي دې ته خوف وایي. او حزن هغې ته وایي چې په بل چا باندې سړی غمجن شي، په بل چا باندې خفه شي. نو دې ته دا دواړه نکتې بیانوي چې د خپل ځان باندې هم یعنی خفه کېږه ما، ستا په بدن دې یره نه راځي، ځکه ته دنیا کې الله نه یېرېدلی وي، اوس په تا یره نشته دی، ته خو په امن کې. ولا تحزنوا، غمجن کېږئ اما، ځکه چې تاسو نه رستو دنیا کې څه پاتې شو په هغې مه غمجن کېږئ. په آینده کې به الله دله داسې بهتر نعمتونه درکړي د دنیا ټول نعمتونه به درنه هېر شي، نو په هغې پسې مه غمجن کېږئ. بله ولا تحزنوا، غمجن کېږئ ما، تاسو نه چې کوم مریدان او شاګردان او محبان رستو دنیا کې پاتې شو هغې پسې مه خفه کېږئ. ستاسو په نقش قدم چې در روان دي تاسو سره به بیا په جنت کې ملاوم، په خبره ورسېد تاسو سره به بیا جنت کې ملاوم. نو د هغې په حال باندې مه خفه کېږئ، مه غمجن کېږئ. لہذا یو طرف ته ورته وایي مه یریږئ، بیا ورته وایي مه غمجن کېږئ، او ورته وایي زیر په جنت سره واخلئ. پته ولګېده چې د سترګو د پټېدو نه وړاندې وړاندې ورته د جنت زیری ملاوېږي. او بیا دام دا چې الله پاک جل مجده د هغه دوستانه د خپلو بندګانو سره دا وفاداره دوستانه ده، وفاداره. ځکه چې همدغه وخت کې ورته فرمایي د فرشتو په واسطه یا بلا واسطه په خپله ورته فرمایي چې نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة، مونږ د دنیا په زندګۍ کې هم ستاسو دوستان او مددګار، او په آخرت کې به هم ستاسو دوستان او مددګار یو. نو چې دنیا کې هم ستاسو دوستان یو، زما دوستانه داسې نه ده چې دنیا کې او آخرت کې به ختم شي. نو زما دوستانه خو وفاداره دوستانه ده، څنګه چې مې در سره دنیا کې دوستی ده داسې مې در سره آخرت کې دوستی ده. په خبره راسي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، او ستاسو د پاره په دغه جنت کې هر هغه څیز دی څه چې ستاسو زړه غواړي، څه چې ستاسو زړه غواړي دا به تاسو ته په جنت کې ملاویږي. او دارنګې ستاسو د پاره هر هغه څیز دی کوم چې تاسو طلب کوئ د الله نه په دعا کې غواړئ، دا ټول هر څه به ستاسو د پاره وي. الله جل جلاله به بیا په آخرت کې ستا پر رضا باندې کار کوي، ستا پر رضا به کار کوي، ستا نفس چې بیا څه غواړي هغه به درله درکوي. ځکه چې په آخرت کې په جنت کې د نفس غلط خواهشات شته دی نه، او نیک خواهشات به الله ټول پوره کوي. تر دې پورې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی یو کس به الله ته ودرېږي چې یا الله په دې جنت کې زما زمیندارۍ ته زړه وشو، زمیندارۍ. یا الله به ورته فرمایي ډېره ښه، بس د جنت یو ټوکړه به د دنیا په ځمکه باندې بدله شي، مخې سره قلبه به راشي، دی به قلبه شروع کړي، تخم به پروت وي هغه به ورولي، قلبه به وکړي، اوبه به راولي، اوبه خو بیا هلته ډېرې دي، اوبه خور به مو دی چې هغه سر ته رسي مخې سره به فصل هم رازرغون شوی وي، دی به شروع شي، ریبل به شروع، ګېډۍ به هم جوړېږي. کله چې د پټي کرونده او ریبل هر څه برابر شي، نبی علیہ السلام فرمایي دا خوله به داسې ځان نه وچکي او په پولې پاسه به ودرېږي، وایي به یا الله زما خواهش پوره شه، الهه زما خواهش پوره شو.
وی مخ سره با غزمک بیا د جنت پزمک باندې بدل شي غایان بغایب شي کلبه بغایب شي الله به دغه خواهشم پورا کوي صحابه کرام عرض کوي قربان دا به د انصارو نسوک صحابي وي نبی علیہ السلام ولی وی انصار د زمیداری سره ډیر شوق لري نبی علیہ السلام فرماید انصار او د مهاجرینو ذکر پکې نشتا او دا الله یو بنده به الله ته وې زما زمیداری ته شوق وشل الله به دغه خواهشم پوره کړي نو ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون ستاسو د پاره په دغه جنت کې هر هغه سیز دی سچ ستاسو زړه غواړي او ستاسو د پاره هر هغه سیز دی کوم چې تاسو طلب کوئ د الله نه غواړي په دعا نزلا من غفور الرحیم او دا د ډیر بخون کی ډیر مهربان پروردگار د طرف نه بطور ملمستیا دی بطور ملمستیا دی ګوري یو سړی د چا ملمش یو ورځ تیره کا بلې تیره کا بلې تیره کا هفته تیره کا میاشت تیره کا خو ملمه دی به خامخا هلته نه ځي نو دا د جنت نعمتونه چې دې ته میلاو شي یو ورځ میاش کال بیا به هم ترې نه ځي ځکه مېلمستیا په طور وایي نه درې دا مطلب نه دی جنت کې اوسېدل چې دی الله فرمایي خالدین فیها دی به همیشه دپاره په جنت کې وي څنګه چې دی همیشه وي داسې به دا نعمتونه هم همیشه وي هغه دایمي دي عارضي نه دي اوس دا نزلا من غفور الرحیم ولی فرمایل وی دې زکه فرمایل چې لکه څوک د چا ملما چې راشي دلا نو دې کوشش شروع کی چرګان ګډان فروټ یو نعمت را جمع کوي د دې په وجه چې د دې تواضع کوم د ملما معنا خوشاله شي دې معنا خفلاړ نشي نو مونږ خدا سي چې یو ورځ د ملما دغه عزت کو بل ورځ کو بل بیا اخر وای و دې خوړو زینا خو الله تعالی خدا سي د لوی شان خاوند دی چې هر ورځ او هر شپه راځي مثال شپه بیا په جنت کې نشته هر ورځ به بس ټول عمر به یو ورځي وختونه به مقرري دا د هفتې ورځ د هفتې د ورځې وخت دی دا د اتوار د ورځې وخت دی دا د پیر د ورځې وخت دی دغه وختونه به صرف راځي نو هغه وختونه چې راځي کوم ورځ هم چې راځي الله رب الجلال به دې جنتیانو ته داسې نعمتونه ورکوي لکه مونږ چې نوې راشي مېلمه وغلی ورکوو الله به دقه سي هر ورځ ته ملمه په تور باندې خوراک ورکړي چې دا بنده زمانه خفه او ناراضه نشي دا به هر ورځ د دې دپاره ملمستیا وي یاره چې په جنت کې الله بندګانو ته ملمستیا ورکړي دا به څومره مزېدار وي او یقین ساتئ تاسو ته چې کله داسې د ملمستیا خبرې کېږي نو تاسو ډېر خوشحالېږئ که نه ډېر زه خپل هم خوشحالېږم اوس دې کې د جنت ذکر را روان دی اوس به ټول داسې خوشحاله شي چې وایي بچې بس نور موسم نه اورېدی هم دا مه اورېد لږ غوندې هغې ته تاسو اوس انتظار وکړي او دې خبرو ته فکر کوئ نو ما تاسو ته وی چې اولیاء کرامو ته په دنیا کې هم او په آخرت کې هم د جنت بشارت او زیرې ورکوي نو دا اول نمبر پکې د دنیا بشارت او زیرې په دنیا کې د دې په تصدیق کې تاسو ته یو واقعه بیانوم چې مټاس د ایمان مور باندې نور هم زیات شي مټاس د ایمان چې د چا زیات وي هغه لږ تیز سبحان الله حاکم په مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ 538 اور په مسند ابو یعلا جلد نمبر 11 صفحہ 316 خیال گوله جسے خوف ہونے درغلے کن بیداری کن دا خب غور سره واره مسند ابو یعلا جلد نمبر 11 صفحہ 316 بیہقی پر شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ 244 حیثمی پر مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 218 کی دا روایت را نقل کرے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان چې د فرعون خزه بی بی آسیه رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې ایمان په الله جل جلاله او په حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې راوړیو
فرعون ورته پخپو او لاسونو میخونه ټک وهل او په سور نور باندې هغه ګرمې شوي شګې د پاسه یې اچولې و، عذابونه یې وله ورکول. دې خوا نه شګې ګرمې، بره نه نور ګرم، او دې خوا ته په لاس